یقینا چې کوم دین او دا د انسانیت د شګړې د لپاره د امت مسلمه د پښتون ټول کام او په خصوصي توګه باندې د خټک ولسوالۍ د لپاره د شګړې د لپاره د غونډه ده موږ د معاشرې تاوتریخوالي ختمول غواړو د کوټ په د سیمه باندې دلته صرف ګوشي خټک نه اوسي دلته نور کم کامونه دي کپراشګان دي کاغه بنگش دي کفریدیان دي ټول موږ رونه خويندې دي موږ د دې سره په هامنی مسیدل غواړو د هغې خدمت کول غواړو ځکه چې څنګه مو ویله چې د خټک ځینې دې پروګرام یا زه ذاتي د خټک قومي اتحاد پاکستان بانی هم یم چیرمن هم یم زما نوم مسمل خان خټک دی د ملکان نه بلنګ لرم موږ چې د خټکو ګیدرینګ هغې ته موږ او دلته چې موږ راغلي یو په دې راغلي چې د خپل بچیانو په تعلیم باندې فوکس وکړو په بیروزګار نوجوانانو په روزګار فکر وکړو د دغې شیشې په واسطه باندې زه د خپل پورا انټایر خیبر پښتونخوا ملګرو ته دا پیغام ورکول چې داسې اکټیویټیز چې کنه په کامونو کې داسې شروع شي په خپل کې موږ کوارډینیشن شي مشران په خپل کې یو بل سره نیګوسییشن کوي او غي سره د موږ بچي د موږ نسل هغه هم مطلب چې شو ګروپ اپ کیږي موږ دا چې موږ سره نور پښتون کام کې څومره موږ ورونه دي چې هغه موږ خپل کې داسې طریقې سره دغه وشو چې موږ داسې بالغ اکټیویټي شروع کو هغه سره په کمونو کې مطلب چې یو نو روح پیدا شي او دا خیبر پختونخوا چې دا کنه دا یو نو روح اختیار کی لہذا موږ به سستین کار نه وکړو موږ خپل دغه اکټیویټي دا جری ستو د سره په کمونو کې یو نو روح پیدا کیږي مو چې کوم مقصد د ټو پروموټ د خټک کمیونټي خو بیا مو په دې کوو چې نوم خټک زیناره او مو چې دا مین موټو چې دا انسانیت کې بلا امتیاز خدمت کرنا او د هغه کې چې مو کوم کړی دي نو په کراچۍ کې ما د خټکو یو ګلدستا جوړه کړی ده ولې چې دلته کې خو یو کمیونټي سنگل په کراچۍ کې 15 وړه میجر قومونه اکوړي شغوري بنګي خیل براک او سني نو ما د کراچۍ د کوم یو کریډټ حاصل ده د خټکو ګلدستا په کراچۍ کې ده پاکستان کې بل یو ځکه نشته الته ما ګلدستا جمع کړی ده او الته ما خټک میډیکل ایډ کمیټي جوړه کړی ده چې هغه آل پیرامیډیکل سټاف اینڈ ډاکټرز شامل دي او د خټکو او د انسانیت خدمت کوي دا د خټک ځینې مین ابجیکټ دغه دا چې موږ خپل کې یو بل سره وپېژنو یو بل خپل کې انفارمیشن شیر کو this is the age of information چې کم آنے والا حالات دا سر روان دي چې په ملک کې بیروزګاری ډېره روانه ده چې خلک مونږ د ایجوکیشن طرف ته خاص کر د کمپیوټر بزنس ته پورا او خلک سکل لیبر ده پورا خلک پروفیشنل ډیګری ده پورا چې دا ایم ای بی او دا اس ویسټیج اف ټایم دا او دا ټول شیزونه چې دي دا د پرایو ګیدرینګ دا چې خلک یو بل سره شیر کوي او زه غونډه کومونه ته دا غنده خو خې نن په کرک خټک ځینې چې غمنده دا بیا دا چې موږ دا انهانس کو بیا د
د ټول پښتنو په لیول باندې کو چې ټول پښتنه مونږ یو بل سره انټریکشن وی یو بل سره مونږه انډرسټینډینګ وی یو بل انفارمیشن وی لکه نن سبا د وګوره بار دنیا کې ټول کمپیوټر روان دي او چې دلته کې هر ځای کې غټه پار ډیسټریکټ لیول باندې پښتنو کې کمپیوټر غټه سنټرز جوړ شي چې هغه کې بجلی 24 اورز پاغه کې انټرنیټ وی پاغه کې ټول دغه سيزونه وی ټول دنیا سره بدو ګرځي پښتنو باندې په هر چنه ډیر اوچت شي او چې کله د کې دغه ډیولپمنټس راشي او د کې ویرنس راشي په دې کې منرالز دي څوک منرل انجینیر جوړ شي او څوک کمپیوټر انجینیر جوړ شي او چې د عام روایتي ام ای بي دي چې دغه نه دا هټ کې چې موږ د ټرند چې د اویرنس دی طرف ته روانو خالد عثمان خټک صاحب دا په خپلې لنګۍ باندې مبارکباد یې دوستۍ طرف نه دا بېشکه د حالات د ملک داسې دي چې په دې کې مطلب دا دی مختلف قومونه مختلف دغه باندې راپاڅېدلي دي او هغوی یو اواز چوتوي چېرې مطلب دا دی موږ خپل حق غواړو نو انشاءالله موږ د خپل خټک ټرورنټ چې کوم یو کوو نو دا به موږ انشاءالله د پاکستان د آیین د قانون په حمایت کې به انشاءالله موږ به هیڅ قسمه د ملک خلاف داسې کار نه کوو نو داسې غونډې سره به موږ ملګري کېږو چې هغه د موږ د ملک ته نقصان رسي او د ملک د نقصان خبرې کوي د هغې سره به هیڅ قسمه موږ کمپرومایز نه کوو موږ به صرف او صرف د خپل ورورولۍ د یو کولو دپاره او د ملک د مضبوطیا دپاره به انشاءالله موږ هلې ځلې کوو او موږ به شانه په شانه د خپل د ادارو سره د خپل ملک د آیین قانون تابع انشاءالله او هیڅ قسمه داسې اقدام به نه کوو څوک چې د ملک خلاف دا کار کوي نو موږ د شدید مذمت کوو او موږ له ځای چې ملک یي نو موږ به یو موږ له دا پکار دی چې موږ د خپل ملک حفاظت وکړو او د خپل ملک د ترقۍ سوکالۍ دپاره موږ اقدامات وکړو او موږ برابر د دوی سره په دې کې حصه ووالو او شریک شو چې دا ملک ښه شي د عوام ښه شي دا بېروزګاري ختمه شي تاریخ گواه دی دې شیونو چې د خټک قبیلې چې دا خاص کر پښتنو په تاریخ کې ډېر غټ مقام ده او یو تاریخ ده لیکن وخت سره سره دا ټول شیونه مونږ څنګه وخت تېرېدو مونږ نه هېرېدو نو نن مونږ د پښتنو قوم کې ټولو کې آخري سب کې ولاړ یو انشاءالله راتلونکی وخت مونږ دا عزم اراده کوو چې موږ د خټک قوم به انشاءالله خدمت کوو او د تمام پښتنو خدمت وکړو اور الحمدلله چې په ضلع ملیر کې حارث خټک نامې واخلې تمام قومونو د پر موږ خدمت کوو شکر دا که تاڼه وي که څه مسله وي هر ځای کې ولاړ یو